بسم الله الرحمن الرحیم. ماسټر خورشید اقبال ستاسو په خدمت کې د خپل یوټیوب چینل ګایډینګ ټیوب نه حاضر یم. نننۍ ویډیو موږ ستاسو سره د سوات د سیمې کې د سپرلي د راتګ په باره کې شیر کوو. یو ډوب سپرلی کله چې هر طرف ته د سپرلي رنګینۍ خورې شي او یو د سپرلي راتګي، نو په دې ورځو باندې په سوات کې د سپرلي د راتګ نښانې شروع شوي دي او ځای په ځای باندې د ګلونو ګل کېدل شروع شوي دي، ونو غوټۍ شروع کړي دي. په سوات کې د 15 فروری نه بعد د سپرلي اندازه شروع کیږي. دا د 20 فروری ویډیو ده. په دې ویډیو کې تاسو کتی شئ چې قسمه قسم ګلونه هغه په پټو کې، په پولو باندې او په ګملو وغیره کې ګل شوي دي. دا موسم په سوات کې داسې شي چې نه ډیره یخني او نه ډیره ګرمي، او کم خلک چې د سوات د سیمې نه خوند اخیستل غواړي، نو هغه پکار ده چې د 15 فروری نه بعد، د 20 فروری نه بعد په دې خوا او شا کې د سوات چکر ته راشي. دې موسم ته د سوات خلک په خپله باندې هم ډیر زیات خوشحالیږي او د دې موسم نه خوندونه اخلي. دا ګلونه موږ ته دا دعوت راکوي چې په دې کې تاسو د دې خالق الله تعالی وپیژنئ او دا چې چا پیدا کړي دي هغه به په خپله باندې څومره ښایسته وي. په دې کې اکثریت ګلونه هغه ګلونه دي چې کمې ته څوک څه ویلیو نه ورکوي، څه اهمیت ورته نه ورکوي او هغه په لارو، هغه په پولو باندې، هغه په جاخو کې ولاړي، ډیر څوک ورته ګوري نه. خو کله چې د هغې د نږدې نه تماشه وکړی شي، نو په هغې کې الله پاک یو حسن، یو ښکلا، یو ښایست، د دې یو سمندر پکې الله پاک ښودی دی. د سوات سیمه د حسن، د ښکلا، د ښایست سمندر دی. خو کله چې څنګه یو انسان سمندر ته کوز شوی نه وي، نو دته دا پته نه لګي چې د سمندر کې دننه څه دي. دغسې چې کم کسانو سوات لیدلی نه دی، د سوات سیمه یې لیدلې نه ده، هغو ته دا اندازه نشته چې دلته کې څومره ښکلاګانې، څومره ښایستونه او څومره خوندور څیزونه پراته دي. دا د نیچرل بیوټي، د قدرتي حسن یو ویلي ده. دلته کې لاتعداد حسنونه پراته دي، دلته کې بېشماره ګلونه دي، دلته کې نخترونه دي، دلته کې چینې دي، دلته کې محبت دی، دلته کې مینه ده. هغه شاعران خپلو شعرونو کې یادوي، ځکه خو وایي د سپرلي په موسم راشه چې د سوات په غرونو سم وګرځومه. نو هغه کسان چې هغه سوات لیدل غواړي، هغه پکار ده چې دا ویډیو وګوري او د دې نه دا اندازه ولګوي چې دا د سوات د ښکلا موسم دی. دا نښې او دا قسمه موسم چې دی، دا به د 15 فروری نه واله تر 15 مارچ پورې، د 15 مارچ نه واله د 15 اپریل پورې بیا موسم نور بدل شي او بیا سپرلی چې دی هغه په خپل پل جوبن کې په مکمل پام کې چې دی هغه په هر طرف باندې خور شي. نو تاسو له پکار ده چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او دا موږ په دې ورځو باندې د مختلفو ګلونو نه تیاره کړې ده. د دې سره سره تاسو ټول ته دا ریکویسټ کیدی شي چې زمونږ چینل ګایډینګ ټیوب د ځان سره سبسکرایب کړئ. د دې په باره کې چې ستاسو سره کمې رایې دي، کمې خبرې دي ستاسو، هغه د کمنټ په لار باندې زمونږ سره تاسو شیر کولی شئ. موږ به ستاسو د رایې او ستاسو د مشورو احترام کوو. هغه خبرې، هغه اړخونه د ژوند چې په هغې باندې ویډیوز جوړول غواړي، تاسو له پکار ده چې هغه موږ ته په نښه کوئ او موږ په هغې باندې هم ویډیوګانې جوړې کړو. تاسو ګایډینګ ټیوب د ځان سره سبسکرایب کړئ. بیل آیکان کم چې د ګنګړي د ټلۍ نښه ده، په هغې باندې خامخا کلیک وکړئ چې زموږ هره اوله ویډیو هغه تاسو ته په د ټولو نه مخکې میلاویږي. تاسو دا ویډیو وګورئ او د دې باره کې موږ ته خپلې مشورې د کمنټ په لاره باندې زموږ سره شریکې کړئ. ستاسو ډیره ډیره مننه، ډیره شکریه. ګایډینګ ټیوب سبسکرایب کړئ د ځان سره. شکریه.